بسم الله الرحمن الرحیم کتاب المناسک مناسک د منسک جمع ده یا د منسک جمع ده اور جدی اطلاق چې کوم دی عبادت باندې راځي او کله د دې اطلاق په زمان او په مکان دوار راځي لکه منسک جای نسک منسک زمانه دا نسک زمانه دا عبادت منسک نفس عبادت لیکن دلته کې مراد دې نه حج مبارک دی امام بخاری رحمه الله اوس پورې باب کتاب الزکات ذکر کړو او چونکه موږ التویلو چې دا زکات کم دي نو دا عبادت مالی دی او وجودی دی نو په دې اعتبار سره امام بخاری په صوم مقدم کړو په خلاف د نور ائمه حضرات نور کله چې امام بخاری داغه روایتونه او داغه مباحث حدیثیونه چې داغه تعلق یو عبادت مالی محض سره چې زکات ته نو چې داغه نه فارغ امام بخاری رحمه الله بحث شروع کو په مناسک باندې چې دا هغه عبادت ته چې دا مرکب دی د من المال والبدن نو هم مالی دی هم بدنی دی تو په دې اعتبار سره په مابین د کتاب الزکات اور کتاب المناسک کی شدت اتصال دې لپاره امام بخاری کتاب الزکات پسې عنوان د مناسک قائم کړ دیمه خبره ده علماء کرام او صلحاء امت چې عبادت مالیه په دوه قسم دي یو عبادت مالی هغه دی چې يجوز فيه النيابه على كل حال برابر خبره ده چې د منوب عنه عجز ویو کینی لکه زکات شو او زکات د حج دی هغه عبادت مالی دی چې يجوز فيه النيابه بعد عذر منوب عنه چې منوب عنه چې د چا په ذات نیابت کوي هغه معذور شي بیا نیابت جائز دی او که معذور نی نو نیابت جائز نه دی نو په دې نسبت سره د دې دوارو مباحث په منځ کې اتصال موجود دی دیمه خبره دا خو مسلمات نه ده چې حج هغه فرایض اسلامیو نه دي چې کوم په بنیاد اسلام والا 50 کې ذکر دی نو کلمې د توحید نرسو دو بناګان ذکر شوي چې یو صلات او بل زکات امام بخاری دلته کې دریم منسک اسلامی دویم بنای اسلامی چگہ الحج دے امام بخاری آغا ذکر کے امام بخاری رحم اللہ وجوب الحج و فضلی و قوله تعالی یعنی فرضیت تا حج او فضیلت تا حج او پاغی فضی قول دباری تعالی ذکر کی مقصد امام بخاری دادے چې دا حج فرضیت چې څنګه د احادیث مبارکه او متواتره نه دي چې تبع ان قریب واوري نو دغه سي د حج فرضیت چې کوم دي د قران عظیم نه هم دي ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا آیت راوړي یا استبراکن دي بل خبردار چې د حج فرضیت په باره کې محدثینو کلام دي چې متا فرضت نو بعض تواریخ لیکي چې په سلورم کال د هجرت فرض شوی دی دا قول کچره صحیح وي سلورم کال د هجرت باندې دی فرضیت شي او دا قول صحیح وي بیا دې سره تایید د مسلک حنفی کیږي چې موږ دا حج فرض دی خو علی التراخی کما قال الکرخی اور بعض نور علماء چې الحج فرض علی الفور نمنګوي چې په سلورم کال فرض شو حضرت په لسم کال تللی دی نو معلومه چې الحج فرض دی او علی سبیل التراخی دی
دیمه خبره ده کې چې حج په سلورم کال د هجرت فرض شوی حضرت تراخی ولې کړي او دې کې حکمت سو دغه جواب داد مولانا صاحبہ چې چونکه زمانی جاہلیت کې خلقو په شهورو کې په ایامو کې انتهایی دخل کړو او هغه کې تغیر راوستو دا پته نه لګی دا چې دا شهر حرام دی کې دا شهر فلان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته انتظار کو چې دا حج هغه اصل ایامو کې راشي چې کوم هغه ایام مقدره من جانب الله تبارک وتعالى دي هغه تقریبا په نهم کال باندې هغه ایام رااله صدیق اکبر سے بیولېګ او صحابه کرام بیولېګ او په دې کال باندې حضرت خپل تشریف وړ دې لپاره چې خلکو ته مسائل بیان کړی شي باب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لپاره د خاص لپاره د الله په خلق باندې قصد بیت الله دی هغه چا چې طاقت لري ویلې سبیلا او سره روان دي چې سبیل آزاد ور راهلا ومن کفر فإن الله غني عن العالمين اوس د کفر څه مطلب دی بعض علما وی ومن کفر من جحد فرضیت الحج هغه چا چې انکار کو د حج فرضیت نه الله به پروا د مخلوق نه دی استغنا در به ذکر کرا دا نظر شوم ذكر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي شهاب بن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان الفجر رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امراه من خصم فجعل الفجر ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسلك فجر الفجر الى الشك الاخر فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخ كبير لا يثبت على الراحله فاحج عنه قال نعم وذلك في حجه الوداع. ګور علماء کرامو دې ځکه یو مسلې ته بتوغه کړي مسأله په حدیث کې دا چالک نیابت په حج کې جایز دی او کې جایز نه دی بیا ورسره د حدیث په مباحث ورته خبره کو نو شوافی علیهم الرحمت وی چې حج فرض دی خو سره د قدرت علی الغیر نه او موږ وی چې نه حج فرض دی بغیر د قدرت علی الغیر نه دا بسنګي منګوي چې حج پاغه چا باندې فرض دی چې مالیت سره سره قوت د ادا د حج وي ګډنی شلنی روند ني او پیسې ورڅخه نو په دې باندې حج فرض دی او حج لپاره دمر مالیت دی چې ستاسو د کور ضروری اخراجات پوره کیږي او تاسو دمر مال باقی پروت دی چې ته پاره باندې بیت الله حج کول شي تل او راتلی شي خپل ذات ورا راهلی بندوبست کول شي نو پتا باندې حج فرض ها بصورت عجز بل سره لګل شي په حج باندې چای ته حج بدل وای خو بصورت عجز بسنګ مطلبي دیوان ځان پوکا معنی چې زمانہ د فرضیت چې وا هغه زمانہ د صحت وا یو سره سترګوالو حج په فرض شو وای نه کړون شو حج په فرض شوی یو سره ټیک ټاکو حج په فرض او هغه د څه سره ګډ شو شل شو ټیک شو اکسیډنټ شو خپل کار پرې خدا حج په فرض شوی دی چې حج په فرض شو دینو ادا کړي نو په دې صورت کې به بل سره د حج لا ولېږي ټیک شو لکه قرضه د مخلوق چې ته ادا کړي د خپل مدیون نه او هغه صحیح د عقلن او شرعن نو داري قرضه د خالق چې کوم دا هغه د حج دا هغه ته ادا کولې ادا کوي با فائد پر شرط دا دی چې لکه ثلث د حج سه نه بشرط وصیت او کی وصیت نو کړي نو بیا ستا خوخه د کېو دک نو فبها ان شاء الله يقبلوا او کېو د نه کنه تاسو پوز نشته دوی مسله دا چې حج بدل دی فارا دا بدل کون کی حج په خپل ضروری دی او کې ضروری نه دی بعض علما یقولون لکه شوافی هغه وی چې د حج بدل دی په دغه حج اول ضروری دی جایز نه دی او ځکه چې دې نه تړي نیورید الحج هغه حج بدل دي شي واما عند الاحناف حج بدل دی فارا د حج کون کی خپل حج شرط نه دی البته اولاد د چې
خپل حج کړی وي او دا جائز مال کراهت ته واذا قول المختار عند الفقهاء الكرام. اوس حدیث دغه کې دا عبد الله ابن عباس وی کان الفضل ردیف رسول الله صلی الله علیه وسلم و فضل ابن عباس رسول د پیغمبر علیه السلام نا ردیف یعنی دوی مسور لچوا او دا فضل ابن عباس عبد الله ابن عباس کې شروع دی. فجاءت امراه من خصم را له وخذا د خصم قبيله چاډي رخصتوا فجعل الفضل ينظر اليها فضل چې شروع شو چایته قتل وتنظر الیه اور هغه خذ فضل په قتل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل او اړو پیغمبر علیہ السلام مخ فضل الى شق الاخر بل طرف ته جمګور ورتا فقالت يا رسول الله دي الله نبی ان فريضه الله على عبادي في الحج الله فريضه بندگان د الله باندې په حج کې ادرکت ابي شيخن کبیره مریاده کا فرض شوا زما په پلار باندې په داسې حال کې چې اوس دې بوډا دې مریاده شو ادرکت رسیدلی وا زما په پلار باندې بس شيخن کبیره وصار اليوم شيخن کبیره او نن شیخ کبیر دې تان چې په شیخوخیت کې فرض شو مکه په ځواني کې فرض شو لا يثبت الراحله او ځانې چې ټینګولې په سوال لای باندې افا حجان حضرت حج کولې شم قال نام حضرت او وذالک فی حجۃ الوداع او دا اعلان او اجازه حضرت په اخري حج کې نو اے احمد دې کې یو مسله دا خوش کنا چلکا د حج بدل بعضی کتابونه لیکي علما چې د سړي حج با سړی کوي د خزي حج با خزه کوي او په حج چې په سړي فرض شوی دای په بدل خزه نشي کوله د حدیث معلوم شو حج بدل لپاره نارین توپ او زنانواله دا شرط نه دی خو خزه دا او د پلان په حج کوي او حضرت ته او اوس دې چې یاد کا په خوا په زمانہ کې جمع بخاری لولا انو ما څنګه دمرا مواد خنو لیکن اسی ما مطالعه کی خبري جوړې کړې ځان نه ونه شي کنه ځان نه جوړې کړې او طالبان ته میوي ما کې چیرې دا صحیح حق وي نو فمن الله تعالی او کې چیرې دا مناسب ني او خبره ني او دلیل ني نو فانا عبد عاجز مسيء نو بس یو ګناګار سره منو خلاص خبره نه سوال راو چلکه دی فضل دی خزي تولې قتل او دی خزي فضل تولې قتل ظاهر خبر چې دی خزي خو فضل تبه قتل خام خبه قتل وسامت په سوچ کې شو چې داولي الکه زکه چې دا فضل نبی عليه السلام سره جوخ ناستو نو دی خزي خو نبی پاک ته لیدل کنه نو نبی پاک سره فضل او جایتم قتل دا کې دې لشي چې نبی تباک ته لیدل او فضل ته نه کاته خو ځلې صاحب الحق ته ګورم مخامخ دې ما ته ګوري دې ته ګور چې دې لاړ زبګا چا ته ګورم خو بار هڅه خو دې ته ګورم کنه چې دې ته ګورم ما ته فراد مخکاری او انوار الحق مخکاری او داس صبغت الله وځګنا دا ټول حضرات درست تخکاری خو مقصودی نظر خو ما صاحب الحق دی لیکن سوال دا دی چې فضل ورته ولې کړه او حالانکه فضل بالغ و دا کتاب لیکل ونه شو مولانا سیبا د باج علماء چې فضل قتل چون کې ګناو نو ځکه پیغمبر علیہ السلام ولا مقبل خواړه چې مګوره وای خامخه قتل عجیب کار دا چې د نبوت په کور کې ماشوم لویږي اور هغه ته خو فقط چې کوم د نظر اوله جایز او دی بیا دغه څه قتل نظر په خخ کړم تکل دې دغه د ډیرو محدثینو ګاډي چې کوم دې د پړلای نه کوشش ویل او زه په چا باندې رد نکوم خو بهرحال ما چې په خوا زمانه نه زه یو شرح ګورم او اوس مې ننم کتلې را هغه نه بغیر ز بخاری ته بالکل ګورم نه مولانا زکریا صاحب بس دا زما استادم دی ارزه دا ګورم خامخا دا خیال دی ورته نور سره دمر ذوق نه خو تراجمو کې د دې نمبر 1 خبره ده دې ځکه دین دا خبره ته قصې لیکره ده الی اخره
ما چې مطالعه وکړم ما لکه زما دې ذهن کې یو خبر راځي طالبانو زه تاسو ته یم د خدای فضل ته قتل ځکه چې سید هاشمی خاندان چې دا خسته اوس هم سیدان خسته دا وګوره کنه پوشکان رسو دا دغه څه دي شیر عالم ته وګوره څنګه خسته دي سیدان شاګان چې کوم ویګن سید فرقه دا قدرتی خسته وي او بیا چې ماشومی دی نور حسن وي نو دا چې زنانه را لکندي واه ماشوم زبردست حسن دی شاوت نه دی هغه نابالغ دی نابالغ سره د شاوت کتو مطلب سي او شفقت او د حسن فضل قتل چې په دې دمره سړو کې دا خطر چتن رااله لازمت دی سپوږی کنه دې دمره سړو کې دا خطر څنګه رااله تعجب کوي چې اراضیو د نبی علیہ السلام ته پوس کې دا څنګه خطر رااله چې دې دمره سړو کې در نشو نو اوس پیغمبر علیہ السلام دې فضل مقبل خو اولیاړو زکه چې نبی ادب ورکاو لکه پر چې حسن له ادب ورکاو چې کجوره مخړه او غیر مکلفو پادب ورکاو چې موږ له کجوري خنري او تا من حکم خو بل الله کوي چې ته ځوان شي اوس مال پکا چې زستا اصلاح وکاو دلته فضل ته مخ اړو چې ګوره اوس نه عادت جوړ کړي خود ته ونه ګوري بچیا خود ته ونه ګوري خبر اخلاص شو دا زما خپل توجیه و چې دا توجیه ما وکړه انو یو بزرگ عالم چې چا ماته بخاری حواله کړی و سره د دې نه چې ما ورته چې بخاری اهل نه و او سو اهل نه خو تاسو څه لیونی چې راغلی الکه لوی محدثین مفری خود دل تلاله نو اوس اهل نه و خو هغه ته چا طالبانو وی چې دې کې دا توجیه وکړه انو هغه ما ته وی چې دا توجیه خو تا وکړه فاله چې دې اصل دی کنه ما څه خو ظاهر خبره ده چې عباس حضرت وفات په زمانه کې دیال اسکال او فضل دغه نه خامه کشر نه خدا بالغ ظاهر خبره خو خیر به حال سو رضی تیری شو د په خور تلاړم مکتب اسلامي کې ما کرمانی وکړه دا کرمانی چې مې وکړه ما ځان لا غستاسې مې دا اړول او هغه وخت زموږ دا کتاب الحج مګ ویلو نو ما ورګر دې دل تفصیلی کی دې چولې ما چوکته دې هغه خبرو او ډیره خبر دا وراله د دې ځکه لیکي وقال كان الفضل غلاما فضل غلام وكان صلى الله عليه وسلم يكره له ان ينظر الى امراه اجنبيه دیکھو نابالغ او حضرت بدګن چې دې پردو زنانو ته ګور چې عادت ولا بدل کی بس خبر اخلاص شو ان شاء الله دا کرمانی د صفحه نمبر 4 دی قال وكان فضل غلاما فضل نابالغ ٹھیک شو اوس خبر حل شو ځوان نو خان د باندې کتابونه کې چې د ځوانو د خو نابالغ نه نابالغ ماشوم تعجب د بار قتل دي کې څه ښکار دي مسله حل دي ان شاء الله ول تصویر جی باب قول الله تعالى اتوك رجالا ولا كل ضمير ياتي من كل فجر من كل يشهد من اجعلهم فجاجا الطرق الواسعه باب قول الله تعالی باب دې بیان دې قول د باری تعالی یا تو کر رجالن راضی بتا زغه پیادل ابراهيم عليه السلام څخه خصوص نزي یعنی یا تو بیت کر رجالن دا استاد الله جوړ کړی شو کوته خلق راضی پیادل والا کل ضامرن او په هر هغه استید رفتاری باندې یاتی نراتل بکی من کل فجن امید د ټنګلارونه لرلارونه لیشهدوا منافع لهم بس چې حاضر شي د خپل فائدو زینو ته فجاجتو الطرق الواسعه هغه لارې ارتبیاتی او کلاوی مرقات لیکلي دي چې یو سړی حج راغلو طواف وکاو یو نوجوانو آی ورتوی چې بابا جی ته د کم ځای راغلی حج لپاره آی بچیا چې څنګه سوخ روانې دمه مستاف شان لوما چې بیت الله تور رسیدم نو تاسو شو الله الله استاخل دې کور نه وتره ځوانم اوس بوډا شوم په خواغه پیادل سفر یې کنه اوس جات کې غر التناسب چې سار
دی وخت کې نه کنه جاز کی ان شاء الله ما خام چې کوم دی ما خام نه مخ کې چې دی عمرې نه فارغ دی شي بیا په ټلیفون کې ما عمره پر سر مې گنجېګا ونه آی وخت چې کوم دی خلک په پیادل تا امام بخاری دا باب ولې ترل دی شیخ الهند خدا نور بزرگان فرمایي یا تو کا رجالن کی اشاره کوي چې پیغمبر علی قرآن عظیم فرمایي چې تا ته برازي خلق رجالن پیادل برازي اشاره شو الک فضیلت تهج پیادل څوک معنی کوي لیکن ورپسې والا کل زامرن ذکر دی اصل مقصد د باب دا دی چې الک ذهاب الی بیت الله بأي وجه كان بعد الفرضیه بس جی قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب بن يونس بن شهاب بن سالم بن عبد الله بن عمر اخبره ان ابن عمر رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفه ثم يهل حين تستوي به قائما. ګوره مسلې توکیلا دا حج مسله چې دا دغه اوسش فیصله تیم د خیره سره ورځ کنه ارسل اتل ته معلوم دي چې تاسو نه کې زه اتل ته زینه خیر ان شاء الله خو زینه راځه پوښتنه اوس مسله دا د چلکا سړی چې حج احرام وتړي نو د تلبیه ابتدا به د کم وخت نه کوي دې کې درې اقوال دي چونکه حدیث کې مرادی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مزنه چې فارغ شغه 2 رکعاته د احرام نفلو کې کنه 2 رکعاته او سر پټ کړی وي بیا چې سلام واړي نو سر نه صادر لري کی اور الله مني يريد الحج والعمره چې کله قران وي اريد الحج والعمره فيسرهما لي وتقبلهما مني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك په دې ترتیب سره وته وای دا تلبیه شو یو قول دی دیم دا چې کله حضرت صلی الله علیه وسلم کیناس واګیونی ول لبیک ایو کې حضرت تلبیه ویلا دریم روایت کې راځي چې کله پیغمبر علی السلام مقام بیدا تو رسیدا د ذل خلیفین برا چټیل میدان دی آیت مقام بیدا وي اوسم چې تلار شي دیر علی چې کوم ذل خلیفہ دی ذل خلیفہ دالګ نشیبی علاقه ده دې دالګ نشیبی ده چې بیا عظیم کې ته کنه نو داسې پر توخی داسې بیا میدان دی دا میدان بیا چټیل میدان دی خو شو کنه او مخکې بیا استقبالیه ده د په دغه وخت کې ته مقام بیداوي نو حضرت صلی الله علیه وسلم په دې ځکه تکړه تلبیه ویل ده اوس دې ځکه موږ روسو ته بیا ان شاء الله تطبیق کوو روایتونو کې 3 واړه والاولى عند الاحناف الاتيان بالتلبيه بعد ركعتين. ان ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مالد له نبی علیہ السلام يركب راحلته چې دې سور شو په خپل سوړلې باندې بذل حلیفہ په مقام ذل حلیفہ ثم يهل بیا پیغمبر احلال وک یعنی تلبیه وکړه حين تستوي به قائمه حين تستوي به هغه وخت تستوي به چې ادردا دا اوخه په دې حال کې چوچتون کې د پیغمبر سیبوا قائمتن ولاړه بس باندې شو تستوي به قائمتن دګنا تستوي به چې برابر شو ولاړې باندې خبر شو په حالت تودریدو په داسې حال کې چې حضرت یې چت کړو حضرت په سورو دا مانو یاد شو لفظي مانو تستوي به قائمتن چې برابر شو په پیغمبر سے باندې اتریدونکي تستوی قائمتن به په داسې حال کې چې حضرت په سورو مطلب تراغه چې حضرت په سوالې سور شون تلبیه ویل دا زم دلیل رسول روان دي جی قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرني الوليد قال حدثنا زهير سمعت عن يحدث عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفه حين استوت به راحلته رواه انس بن عباس يعني حديث ابراهيم بن موسى هذا شيء باب الحج على الرحل وقال بان حدثنا مالك بن دينار عن قاسم بن محمد الحج على الرحل توجه کو مولانا صاحب محدثین فرمایي چې دا حج کوم دینو دا عبادت د عاشق دی عاشقانه عبادت دی عاشقانه عبادت پیژنې کنه نو سو کوی ما یا زدغه سي دا
دا چې دې کنه سهارګل به پوجو کنه دی و مخکې کو لکه دا سهارګل په چا باندې مين شي ان دې به دغه تذکرہ کوي چې فلان کې داسې او فلان کې داسې او فلان کې داسې او فلان کې داسې ان بیا به دې دغه په تلاش کې او په طلب کې ګرځي نو که چا وته چاله کې په دې کور کې دا نو دې به دې کور چکر لګي یاره ګوره کې چې سر راوچت کې یاره ګوره چې دروازې کې راشي خو نه شو کنه او یو کمیس په برا او بل کتا یو پیسه برا بل کتا او دې به بس یو لزار یا قربان زې مين پتاو ته مين پچا اور اشرف لپاره دا زما څنګه آشنا پوه شو کنه او دې به ګرځي را ګرځي نو څو بویا لکه هغه دلته نو وتل تلاړه ها نو دې به الته منډه کی په چالتہ منډه کړی اوس دلته اخوا لاړه نو دې بیا اخوا لاړ نو حاصل داشي محترمه چې یا انجامي سوي یا ځان ته ستی کی یا مقصود راوچت دا دوه خبري یا مقصود راوچت کی یا ځان ته قربان کی بالکل حج دا دې احرام دې وتړه چې منډه احرام دې وتړه سر نه سر تور خپل خپیابلا زمین پتایم لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک او بس چیږي وای چې اوچتیږي براو کې کته دي اګه څوک مخل راځي لبیک او لبیک یو عاشقانه مزاج دی اوشي چا درته چالک معشوقه دې دل ترا بیت الله تورسیدي د آغاز طواف سرا تلبیه ختم شو تلبیه بس او چکر لگا کور چا پیره ګرځي چالکا دلته دا اوس به ګورم الکه چې له حصول مشکلو او دا حصول عبادت کې نو 2 رکعات وضو کا دعا وغواړه چې دې 2 رکعات وضو کی په چا ورته چې لکه معشوقه خو دې داسې لاړه دې لار صفات نو اته حدیث کرای چې صفا باندې بدازې کودريږي چې کعبه ته نږدې وي ډیره باندې بوځيږي کور ته به ګوري چې دی ورنه خو اصل ته خو کوم خو لاړه چا درته چې ګوره الته مروه ته نیتی نو ته صفا نه روان شي دا کوزيږي اوس مروه باندې خستا نظر وي نو چې کته نشيبي علاقه ته لاړ شي نو مروه د نخ ارجمنده وکي خو شو کنه نو بیا بوچت شي چې مروه ته لاړ شي بیا دلته خو شو کنه اخر به درته چې سړی دل طرف لاړ چرته ورونو ته لاړ او تبه مینا ته لاړ مینا نه بلار شي عرفات نه بیا په ملاو نشو زم بیا کوړتا چې واپس را دي مزدلفه ته خو شو کنه نو اوس الله پاک تا ته وی خو شو کنه چې زما قرب تا ته علم لاویږي چې سزان حلال کی بس ځان لاس اوچت کې ته الله پاکا چې چرته مان په دې خوشاليږي ته تعالی پر ځان قربانو ما الله به نت ما ډېر قیمتي پیدا کړي ځان مال علاوه زلال شي او ګډ راولا هغه حلال کدا څه بشي لکه چې تا ما دې پر ځان حلال کړی او شوي دا عبادت ته حج کم دی عاشقانه دی دل پر امام بخاری الحج علی الرحل الکا حج سفر په کجاوی باندې بغیر د زینونو نه حضرت صلی الله علیه وسلم کجاوی لرګي خو پاغي باندې ناس الله لکه دا عاشق عبادت دی دغه چې زین راوړل لکه فوم راوړل او قیمتي سيزونه راوړل مرغه محبوب ته ځان رسول الله صلی طریقې سره ځان رسوي الرحل تشوا مکلا وقال بعد حدثنا مالك بن دينار قاسم بن محمد بن اشهر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها دا اخري خبر دي بس دا اخري خبر دي او چونکه ترتیب نه دی رسو به موږ ذکر کوو چې کله حج حضرت مدینه نه روان شو خوشوي صحابه کرام چې مکی ته ورسېدل دغه وخت حضرت عائشہ مقام شریف کې وا او عادت راغې په جړا شو حضرت څه چل دی پیدا چلو شو خفقه مخیر ده مخفقه بیا حج وشو بیا چې رسوم ذکر کی په یوم الترویه باندې حضرت عائشہ خپل حالت اول ته نور راغله نبی اسلام غسل کا احرام د حج سره او حج احرام دی پاره چونکی جمعه خودشته مزدلفه ده مینا دی عرفات دی وجدا چې واپس راځم طواف زیارت ته پاره بیا مستعده شو طواف زیارت چوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت ثواب زوم مدینه تا حتی اشعار کو چې یا رسول الله
ټول دنیا چې کوم دا حج او عمره دواړو باندې زما بسر یو حج زما عمره ماته شوی و نبی اسلام ورته دی आवाज وکړه عبدالرحمن ته आवाज وکړه چې عبدالرحمن دا تنیم لبوزا او په دې عمره وکړه اوس دا سفر تنیم د مکې نه 4 کیلومتر دی پوښښ کنه نو حضرت عبدالرحمن چې خپل خور بوتلا نو دوی ناسو په پالان باندې پالان مانسو آی کې جاوی باندې چې پای کې جاوی باندې اس ځین مې نو اس کپڑے مپړې نه خلاص نو وای باسما ها عبدالرحمن فامر من التنیم ضرور لګید او تل عمره وکړه د مقام تنیم نا او دایو نوې خاملی سیوا چې رور او خور دواړو عمره وکړه حالانکه عبدالرحمن له پکار چې عمرم کړی وکړه زمونږ ځان لار چې بس تنیم ته دی عمره څومره دی وکړه لس مې وکړه شل مې وکړه دیش مې وکړه بس خصک دې پوښ کنه بس تر راځي او دلته او بعض خلک پکې سر پورا کړ کې بعض نه کړي حالانکه ټول محدثین فقها لیکي چې دا عمرونا زیات اجر چې کم دی په کثرت طواف کې دی وعمل علی قطب او دای بوتل په پالان باندې قطبیر پالان وقال عمر سے ویلو شد الرحال فی الحج او تړه کې جاوی په حج کې فینو احد الجهادین هاي هاي زکه دا حج جهادونو کې یو جهاد دی وللکا د دې په جهاد سره ډیر مناسبت دی په جهاد کې فرقۃ الاحباب وی دلتم فرقۃ الاحباب دی په جهاد کې مقابله د دشمن وی دلته کې مقابله د دشمنه سنا باطنی چې شیطان دی په جهاد کې لوګه تندوي نو حج کې هم دغه مشکلات وي د دې په مابین کې زبردست مناسبت دی وقال محمد ابن ابي بكر حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حضرة ابن ثابت عن سمامة ابن عبد الله ابن انس قال حج انس على رحل حج کړو انس على رحل پر رحل باندې یعنی په داسې حال چې پکې جاوی ناسو ولم يكن سوال پیدا شو مړه خو کمبل بیا غستو غنا قیمتي ونه شی بلاندې اچولو چې بیغمه ناسوي دی ولم يكن شهيهانا نو انس بخیل شوم نو چې پیسې نه لګولې خو اصل کې ولې ناسو وی محدثات د حدیث بیان کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم حج علی رحل نبی علیہ السلام حج کړو پکې جاوی ناس حضرت انس بخیل نو حضرت انس شوم نو پیسې ورڅخوي خو پر حال زکات وچ حضرت پر حال تلاو وکانه زاملته توجه کرو وکانه زاملته او دا اوخه د پیغمبر علی السلام زاملته باردارهم زاملته زمل نه دي او زمل وی هغه چې په کوم باندې سفری سامان پروتي کله یاد کړه عربو دستور داو چې کله به دوی چرته تل په سفر باندې نو دوشي پوښتنه دوخه یا دوشان یو اوخ باندې په خپل ناستو او په بل اوخ باندې به سامان خاو نو اوس دی وی انس وی وکانه زاملتو په دې سفر کې د حضرت دا اوخه چې څنګه دا د حضرت سورلې وا او دارنګه د حضرت ته سامانم سورلې وا نو کوئی کې حضرت پیوم ناسو سورلې پیوم سامان پیوم اخاون زامله پوښلی اصل کې زاملتون زمیل نه دی او زمیل هغه دیم کستوي چې تاسو په سورلې باندې ناشتي ونه شکر مولي سیوانو خدل ته زامله یعنی دا اوخه د حضرت سامان اوچته ودیوا په دې ځکه یو ښکار دی ابو داود شریف کې راځي 260 صفحه باندې تیار کا 260 صفحه کې راځي چې حضرت صدیق اکبر حج روانو داغي څنګه یو اوخوا چې باغی باندې صدیق اکبر سامانونو او دا نبی اسلام سامانونو او هغه اوخه د غلام نه ګډه وډه شو نو صدیق اکبر چې کوم دی نو هغه غلام به تور تعذیب وها نبی اسلام مسکیده ایو ګوروي محرم ته غلام وਹੀ وګوره محرم لا چې غلام وਹੀ اته دا معلومه شو چې د پیغمبر علی السلام سامان خو په بلی خو باندې او بخاری کې راغی چې په خپل خو باندې نو دا غي جواب ده چلکه یا خدا تعدد حالات ودا حضرت چې کور نه ته تو سامان په خپل اوخه خو چې ما خلال صدیق اکبر ورته چې ما سره اوخه فالتو دا سامان راکې چې پدې کې
اشکال ختم شو یا اول نه سامان بل څه او رسو حضرت چیرې مار راکا فقاری کې زبتا ته سوی مچ مار راکا نو دې کې څه اشکال نشته ده دا ګوره 260 صفحه ده باب المحرم يؤدب غلامه باب بیان د محرم چې غلام له ادب ور کوي اینو ګوره كنا بالارج نزل رسول الله صلی الله علیه وسلم اے ګوره ورتا فجلست عائشة الى جنب رسول الله صلی الله علیه وسلم وجلست الى جنب ابي وكان زمالة ابي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث کراغه وزمالة رسول الله اور زمال ابو بکر یو یعنی هغه اوخه چې حضرت حج سامانو او د ابو بکر هغه یو مال غلام لابي بکر فجلس ابو بکر ينتظر انتظار کو وين بيرکا وخصشو نو قال غلام ويجي ازللت البارحه غټوټ شرانا ابو بکر بهر واحد تذلوا الک یو غم د نه غټوټ شو عجیب کار دی فطفق يضربو ابو بکر شروع شو غلام ادبا واه دا څنګه ک تاریخ چونه وي پوښوي نو ورسول الله صلی الله علیه وسلم يتبسم او حضرت تبسم کو ويقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع وګوره دې محرم ته دې سکی انظروا الى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم او دلته چې زماله د دواړو یو نماز تعدد د حالات باندې وا وی قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو اسم قال حدثنا ايمن بن نادي قال حدثنا قاسم بن محمد بن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله كما اعتمرتم ولم اعتمر قال يا عبد الرحمن اذهب باختك فاعملها من التنعيم فاحسبها على ناقة فاعتمرت ګوره داغه مسله د خدا اخر کې پکاري کنه امام بخاری اول ذکر کا وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری چې کله راتل حضرت عائشہ وی اے تمرتم تاسو چې عمره وکړه ولم اعتمر ما عمره نه کړم ما عمره خو ما ته شو نبی رسول الله عبد الرحمن اذا بيختك خورد بوزا فعمرها من التنیم فدیوان عمره وکړه تنیمنا او زو تغیت مسمت دی عاشوی خان فاحقبها على ناقه عبد الرحمن لګید دا خورستو کینو لزان پسې فاعتمرت او په عمره وکړه جی باب فضل الحج المبرور حج المبرور باب د بیان د حج د مبرور کې او مبرور چې کوم دی نو د حج مقبول ته وایي او د حج مقبول من نه خداغه چې د انسان په عادتو کې فرق راشي لکه تاسو الله خلق دعا کې الله تعالی حج مبرور نصیب کړي حج مبرور دی ته وایي چې ستاسو مزاج کې فرق راشي لکه یو حاجی سه مکه وګیره خیلا اوس یو ساتل حج نه پس مبرور دی مکه مزنه کو پابند مش مبرور دی مکه درو مرو دوکي کوله اوس رښتیاوي دوکي نه کې جو مبرور دی او کچر مخم اقصی دغه سي نو بس وشکنه شیخ سعدی رحم الله خبره کچر خر مکه تلار شي نو واپس راځي نو انسان ته نه جوړيږي څه جوړيږي هغه خریوی نو نور بسي دي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن الزهري عن سعيد بن مسيب بن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما يقدر قال الايمان بالله ورسوله قال ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور چلو وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا خالد قال اخبرنا حبيب بن ابي عمرو عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد افضل الاعمال نرى الجهاد افضل الاعمال حضرت عائشہ صدیقہ فرمایل الله پیغمبر تاسو وای مونږ ته چې حج کوم دې په اعمالو کې ډېر افضل دی ٹھیک شو تر جهاد افضل عمل تاسو وای چې حج دا جهاد چې دی افضل الاعمال دی نو فلان جاهدوا ایز جهاد لا نشم ای جهاد نه کما قال حضرت الله خود جهاد نشته لا ٹھیک شو کنه لکنا افضل جهاد تاسو پارسته غوړه جهاد کم حج مبرور حج مقبوله الکه د جهاد په معنی د مشقت دي کنه او په دې کې لوی مشقت دی مولوی سیوا ډیر مشقت دی حج کم دی کنه 8 اس جوړي 8 9 10 11 12 او دی وخت بیا نور مشقت دی لکه سبا اتم تاریخ دی کنه نو اوس مسله خو زموږ کتابونو کې دا چې اتم تاریخ سارموز بیت الله شریف کې کای بیا بده اوس نشي کوله اوس خو په لکاو حجونه حجان دي او بسونو باندې رواني پیادل رواني د دې بتا ته کاغذونو لګي
چنن د شپې به 10 بجې 9 بجې 11 بجې 12 بجې رواني وو نو هغه شپه ټول بیا جان شو ګری اوس بس راځي دا احرام وتړی دا ولا به دا سي هغه شو ګری بیا چلان شي نو پنی مشپو دې په مینا کې وغورځي پوه شو کنه آلته بیا د شپې جګړې تاسما زی دې داستا زی ته حق واشه او دې خوښه او یو سړی ته چې دمر پټیم راځي نه ملایي لکه چې په کې داسې پروزم کنه دا بل سره بالکل جوخت ناس بالکل جوخت او داسې ډډه باندې شاوړ دی ډېر مشکل بس وی خيږي د حج مشکل دی نذیر پاره فرمایي چې تاسو لپاره jihad حج دې کنه چلو وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجاك يوم ولدته أمه من حج لله اغچا چې الله رضا دې پاره حج وکړه فلم يرفث بیا ګناه اونکر او چې خزه ورسري نو مراد ته جما ده فلم يرفث معنا اتيان په جما اونکر خزه سره توشوی یا ولم يرفث او کنزل اونکر دي ولم يرفث اتيان په کلام فاحشه اونکر ولم يرفث درې معنا او داسې خبرې اونکري چې هغه سبب ده دعوت الال جماوی لکه تاسو با شعر ویلی شریقای کې دا شعر شته هن يمشين بنا حميسا ان يسلق الطير ننك لميسا حضرت عبد الله بن عباس روانو حج لا او په اس باندې او اوخ باندې ناس او اوخ چې داس کیږي نه ادا پیغه یو کیفیت دی هن يمشين بنا حميسا کشکش کی روان دي ان يسلق الطير ننك لميسا کچره منګه معنا منګه د خیر خیریت سره ورسېدو اختتام سفر ته نن کې لمیسن لمیسی سره بجوح شو لمیسه دغه د ویدي نو نن کې لمیسه پوښ کنه خام بچا ورته وی اطرف سو انت تهج ته رفس کوي او ته حج لم راغلي ابن عباس یو فرمایي چې دا رفس به حضورهن شته خو نه دلته کنه دا چری وې نو بیا به ګناو اي نشته دا موږ ځان سفر لندو ولم يفسق او فسق نه کړي فسق نه اوس څنګه ترجمه کوم ولم يفسق فسق نه کړي لا فرمانی نه کړي نو په خوابم علماء معنا کولا او سم یو عالم لیکل دي ویا لکه یو داړي خوري یو داړي چوري وي ګری خريني په دوه قسمه یو داړي خوري یو داړي چوري داړي خور چې کله کی او داړي چور چې قینچی کی نو دا ګناه کبیره ده نو ګیره بم نخري نو چې څنګه کدو تلی دا کدو راشي څنګه ورته رجا کې یوم ولدتمو دی واپس کیږي د حجنا داسې لکه د مور پیدا شي الله تو ګناونه معاف کړی وي او په دې کې بعد څه چلے کا حقوق الله معاف کی کې نه دا حقوق العباد معاف کی کې نه نو بعض علماء چې حقوق الله معاف کی حقوق العباد نه معاف کیږي او بعض اقوال کې راځي چې د مزدلفه په شپې باندې حضرت کوم دعا کړې و آیت هغه کې حج ته حقوق العباد معاف کیږي والله اعلم دې فرض مواقیت الحج والعمره اوس آسان دی ګوره باب دې په بیان د یعنی اندازه کولو مقدر کولو هغه زیونه د احرام لپاره د حج او د عمره مواقیت د میقات جمع ده او دلته کې میقات هغه زیت وي چې آلتا مرید حج او عمره لا بغیر د احرام نه تیریدل حرام دي او کې مرید الحج والعمره به د احرام نه تیر شو نو پاغي باندې بغړ لازم شي ٹھیک شو آیت جنایت وی لکیږي اوس د دې نمونه دی وایم وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير انه اتى عبد الله بن عمر في منزله وله فستان وسرادق بس ګورا زید ابن جبیر وی چې دراغ عبد الله ابن عمر صاحب څنګه په منزلي په زید عبد الله صاحب ولو فسطاط او د حضرت عبد الله د پر یو خیمه جوړوا وسرادق او قناتونه تی چا پیرو دیوالونه مراد قنات دي
فسالته نو ماته تاسو کوم من اینا مانه زو احرام د کم زنو تړما این يجوز ان اعتمر کم زنه جائز دي عمره او کم یې احرام د عمره قال ابن عمر سے فرمایا فرضها رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زوینه د احرام لآل نجد من قرن منازل د نجد پاره دی ولآل المدینه ذل حلیفه او مدینی والو د پاره بیر علی خلیفه دی ولأهل الشام جحفه دی ٹھیک وګنا مخکدا باب قول الله تعالی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ګور امام بخاری صاحب دا ثابتې چې حج فرض دی چې بچا باندې حج فرض شي ذات اراده کو نظر سره ورل پکار دی مان پوښتنه لکه 40 روپے خرچه اني جان پوری کیږي ځان سره 10 روپے یوسا ځان متوکل نه جوړای یا کو متوکل یا کو سید یو متوکل نه ونه شي کنه نو د عربو بعض خلک داو چې لکه وېسانه مثلا حج پر راځي را د پیډه خرچه به ونه پیډه ته ورته احرام کې وو ورور حج لازم ما سره مدد وکړي نایب ورته چنداو کړ لاو ته ورسېده الته ورور لور تاونو کې چنداو کې حج لازم ایبه کراچي پورې ورسو الته ویر جدي پورې دغه څه چندو باندې ملا او اوسم چې الله پاک معاف کی حج په موسم کې بعض خلکو احرام تړلی او سوال نه کوي ارمات یو مرګره غپی غوونه نو ما ورته لکه دی عرفات کې مې موږ نفتل طالبان نفتل عرب مګوي ار یو سړیو هغه د عرفات کې بل سړی ته لا سني سو چاله امداد وکا او څنګه نغي وته په عرفات کې ته د غیر الله نه غواړي یزدا خواغه میدان دی چې دی کې تمام دنیا الله ته چیغي وي د عرفات په دې میدان کوم ته غیر الله ته لاس نيسي ما ورته مې دارا ته وایا چې څومره پیسې ته جمع کړي نو مخې غلې نو ماته ته په خپل اندازو لګو ماته وي چې جان سودي نو ما خلک کوئی 50 लाख دي سوګه 30 लाख دي سوګه 35 लाख دي ماته زه 35 लाख دي وي په دې 35 लाख کې 34 लाख یا کو زور ته ورسېدلې نه و ایا به مال 34 लाख نه را کړی نو کې 1 लाख کسانو مال یو ریال را کړی نو چې 1 लाख ریال د جمع کوم د پاکستاني سو جوړ شي دا غیر راته وي انو دې کې شک پاتې شو دا څنګه نو ډیر خلک احرام تړلی او سوالونه کیاته کیږي وای تزودوا کور نوزي توخه حج واغلا فإن خير الزاد في شک بهتر توخه التقوى ځان بچ کول سوالونه ندي وهي قال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن زينان عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان أهل اليمن كان أهل اليمن ويمنيان يهجون جهاد فراتي بطل والله يتزودون او ځان سره سفر توخه نوړلا ويقولون وي بذي خلق تجنحن المتوكلون من متوکلین هغه خو متوکلین کور پیسې نوړې متوکلې پوجي نو پیدا قدیم مکه ته چې مکه ته ورسالو الناس خلق نو توال سره کول فانزل الله عز وجل وتزودون توخي واغلې ځان سره فإن خير الزاد التقوى بشک بهتر توخه چې دا التقوى ځان بچکول د سوال ندي نو تزودو ز پښتو کې معنا کومه وتزودو پورا روان شو د کورنا الله د کور به احترامي زه په دې مکوا فإن خير الزاد التقوى بهترین توخه چې دا التقوى سده بچکول د ځان د سوال ندي کدی کې تذلیل د نفس دی چلو جواب نو اله تعالی امرنا نکرمه مرسله باب محل اهل مکه د الحج والعمره دی بس هغه احرامونه ذکر کې موهل باب موهل اهل المکه باب د بیان د هغه زید احلال لپاره مکی د حج او د عمره لپاره ګور علماء کرام توجه کا د مکی د حج احرام لپاره چې کوم دی موهل څه شی دی د آل مکه خپل کور دی کم ځای کې چې مکی پاتې کیږي او حج اراده کوي د کور نه احرام وتړي البته کې آل مکه چې کوم دی داخل حرم د حرم کې دې عمره لذي نو دې په ارض هل ترازي ځکه چې نو د سفر پیدا شي لپاره د عمره لکه اما للحج آی کې د سفر ضرورت نشته نو د خپل د کور نه او د هوټل نه په احرام تړي چلو
وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هاني بن عباس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه وقت المقرر مدینه وال د فاضل خلیفہ شامیان د پار جوفا او نجدیانو د پار قرن منازل او یمنیانو د پار یلملم او دا ټول غرونه دي ښا او دا دغه وي هن دا زيونه د احرام چې دي لهن د خلق د پار دي ولمن او لپا دغه چا پاکستانیان هندوستانیان اتاله نه چې په دیوانه تیریږي الکه مثلا ګوره چې بعض حج په موسم کې اوس دوی طریقه بدله کړې ده بعض حجان په جدي لیږي او بعض حجان په مدینه لیږي چې استاد جان دې جنوالو ته مدینه ته نو ته احرام په مدینه کې نه تړي کنه نو ته وداغه څه په دې کپړو کې لاړ شي چې تا ته وایي په مدینه کې بجال کوزيږي په دغه جامو کې بلار شي نو مدینه کې چې کوم شپه ګوره دي ته پاتې شي بیا به چې تا مکه ته لیږي ته خو د پاکستان نه تلې استاد احرام دې وسی ذل خلیفہ آل تنبت د حج احرام وتړي دومره مخکې به دارنګ دا قرن منازل چې کم ده کنه سو کې د اعظم کې لملم ده دا یو غر ده اونشي او دا مکی ته نږدې ده او جاز په دی باندې تیری کې جدي ته دي دلار کې راځي او کله چې دی ځمان تیری کې د جاز کې اعلان وشي وای ابھی ہم ایک آدھا گھنٹہ بعد میقات سے گزرنے والے ہیں اعلان وشي نیمه ګټه پس میقات نه تیری کو احرام تیار کړي نو خلق نیت تو تړي بیا چې زی نو چې 10 منټه پاتې بیا به 10 منټ بعد گزرنے والے ہیں بیا غینه پس ته چې کوم دین جدي کې جاز خوشي ورز ان شاء الله کنه نو ولمن اتى عليهم ممن اراد الحج والعمره دا چان چې اراده د حج عمره کوي ومن كان دون ذلك هر هغه څوک چې دی میقاتن دنوي دون معنا قریب دی مکه ته نو فمن حيث انشاء دای احرام چې هر هغه زید انشاء چې کوم دی نه دی ابتدا وکي حتا اهل مکه من مکه تر دې چې مکه والا ود مکه نه کوي الکه چې میقات د دن نه جو خپل ځنه کوي کنه جی باو میقات اهل مدینه دولای هلو قبل ذل خلیفہ اوس ګور دی باب نه امام بخاری داخی چې میقات نمخ احرام تر مناسب نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام تړل او کمزه کی ذل خلیفہ او چونکه ډیر رشونه وی او رس ډیر زیات وی نو زمانه مسلې زکا چې تا ته وځي وی چې لکه بوتل نه احرام وتړل مدینه کې منغو خبزو پیر علی باندې فالته بډی رشي بیا وتنګي گئے نو ته غسل دلته وکا کپڑے دلته بدلے کا نیت متړه ٹھیک شو نیت متړه چې کله ذل حلیفی ته لاړی نو البته ان شاء الله دو رکعات مزو کې نو البته به احرام نیت وتړي ٹھیک شو اصل خو سری نیت ده کنه نیت پالته وتړي ځکه پیغمبر علی اسلام د مدینې نه روان دي خو ذل حلیفی نه مخکې حضرت احرام نو وتړل امام بخاری وی لا يحلون قبل ذل حلیفہ چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه وعلى النجد من قرن قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من اليمن باب مهل اهل الشام زید احرام د شامیاسان د بس چلو وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا احمد بن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس رضي الله عنه قال وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذو الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن الملاذ ولاهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن اتى عليهن غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمره فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذا حتى اهل مكه يهلون منها جی باب محل اهل نجد باب دې په بیان د اغازید احرام د اهل نجد چې نجد والا به کم زینوي هغه یلملم مخدا قال حدثنا سفيان قال حفظنا من الزهري عن سالم بن النبي قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم التحويل قال وحدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محل اهل المدينه ذو الخليفه ومحل اهل الشام مهيعه وهي الجحفه واهل مهيع دانم د جحفه د جحفم وي او مهيع وي قال ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمعه ومحل اهل اليمن يلملم ابن عمر وي چې خلق وي چې نبی عليه الصلاه والسلام دا ویل دي ولم اسمعه
ما د حضرت نه دانو اوري چې آل نجد د پار قرن دي ما حضرت نه پخپن نو اوري البته ومحل آل اليمن یلملم دي جی باب محل من كان دون المواقيت معنا محل معنا زید احلال دهغه چا دون المواقیت چغه نږدې دي حرم د مکی ته د مواقیتونه مواقیت خدا پینځه شو کان ذوالحلیفه جحفه یلملم قرن منازل اس کے جردین سو دن ندی نہیں بسکے جی وبه قال حدثنا قال حدثنا حماد بن عمرو بن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمدينه ذو الخليفه ولأهل الشام الجرفة واهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمره فمن كان دونهن فمن اهله حتى ان اهل مكه يهلون منها آسان دے باب محل اهل اليمن وبه قال حدثنا معل بن مسعود قال حدثنا وهيب بن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذو الخليفه واهل الشام الجحفه ولأهل نجد قرن المنازل واهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة إحرام بطري مكة ولا مكين جيم باب ذات عرق لأهل العراق بس ګوره توجه کوا دې ځکه امام بخاری صاحب دا ثابت دی چې ګوره زمانی د حضرت صلی الله علیه وسلم کې تا کوفه او بصره شوا دا لانو فتح شوی ور هغه نه د حجاج آمد ډیر کمو نو حضرت آل بصره او آل کوفه یې عراقیانو لپاره حضرت میقات نو ذکر کرے حضرت عمر سے خپل زمانه کې دا وی چاله که سو د کوفی او د بصری نه ترازی نو دغه میقاتم چې کوم دې سره قرن منازل دي ځکه چې د دوی مخ کې دغه لار راځي نو مطلب یې څه شو لکه کم سړی چې کم زین راځي او چې دې میقات باندې دغه لار وی دغه د میقات دی الکه چین والا چیزی خو د پاکستان په جاز باندې زی د قرن منازل د پاکستانیانو دی دا یلملم د دغه مشر جی وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما فتح هذان المصران سوچ داتو شهرنا سوچ داتو خارونه فتح شو یعنی بصره او کوفه اتو عمر بیرال عمر سے څنګه چې زموږ میقات زې کم دی فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لآل نجد قرنا آل نجد بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید احرام مقرر کړو قرن منازل وهو جوار عن طريقنا یا وهو جور عن طريقنا او دا قرن منازل چې دی دا زموږ لارې تمایل دی موږ ته نږدې دی وإنا ان اردنا قرنا او که چې موږ اراده کو د قرن منازل تدراتو نو شقالنا موږ باندې بګران شي ځکه موږ باندې سفر وګورشي قال حضرت ابن عمر سے وہ فرمائل فنظروا حظواها تاسو قرن منازل حظواها مساوات وګورئ مساوات څه ده من طریقکم فحد لهم ذات ارق لغیته بیا مقرر ذات ارق مطلب وشي لکه اوس مثلا دا قرن منازل ده او دا خلک دلته پاتې کیږي ځکه پاتې کیږي او چې دوی قرن منازل تر راځي مکه دی خواله نو قرن منازل دي ته سفر په ګډوډي نو د دې په مقدار دراشي دلته نو ته تسیه ذات ارق ده نو دا احرام دي باب الصلاه بذل خلیفته اوس ګوره مولانا صاحب توجه کما د تمخ چې کوم خبره کړو اگر اعلی چې د احرام د حضرت احلال شو درې روایتونه دي منګوي چې بعد رکعتین اولاده سو کوئی چې نه حضرت چې په اوخي خسور شو نو اعلی او تبم چې سوالای باندې کینی بس ته چې کینی بیا به تلبیه وای اسو کې چې مقام د بیدات چې حضرت رسید امام بخاری اول ذکر کوي بیا دوا درې خو اصل کې زبتا ته د دې تفصیل بخاری نه دی کړی د دې تفصیل چې کوم دی ابو داود کړی ابي داود کې راځي چې چونکه په دې سفر کې حضرت سره صحابه ډیر زیات وو نو چې چا څوک د نبی عليه السلام سره رکعتین وخت کې قریب وو راوی دا ذکر کړ چې اهل بعد رکعتین څنګه پسرو
څوک چې بیا حضرت ته اسورلی التوا چې په سورلی وخت نو دلته تربیه وارده نوی چې پیغمبر علیہ السلام خو چې په سورلی خطا له تربیه ویلې و انا څوک هغه مقام بیدا کو 1 لاکھ کسانو کنده او دنیا وا نو چې الته مقام بیدا ته چې حضرت ته تربیه ویلا نو خلقو چې الله من البیدا د ابتداء رکعتین نشوي دا خدا روایتو تخالف په دې اعتبار سره دی لوی د کثرت د خلق نه دي چا چې کوم ځکه اوریدو نو هغه ذکر کړی دی جی وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناح بالفتح بذي الخليفه فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك جی قربان دتانا النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجره نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه ته تن پکې ملاره باندې د ذل خلیفه څخه یو الله رو چای ته طریق الشجر وی اوس نشته هغه زمانه کې جی وفي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن اياد عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره ويدخل من طريق المعرس ګوره معرس د غزینم دی کله چې نبی رسول الله د جهاد نو واپس راغی نو د وادي بطحا هغه ته وادي عقیق ومي دلته یو لار وا هغه په مدینه تراته هغه ته په طریق معرس وی معرس د عروس نه دی عروس معنا د شپې په آخري برخه کې آرام د پار کوزیدل یو د تلو لار چې ونه طریق الشجر وا او د واپسې لار چې ونه هغه طریق معرس وا جی وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد الشجره واذا رجع صلى بذي الخليفه ببطن الوادي وبات حتى يصبح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم على عقيق واد مبارك ګور مولانا صاحب زچ دې حج لتلو من ما مخکم کتل او خدي حج دی پارا چې دې حج ته زلاړما انما علماء او ته چې ما ته وادي عقیق ہے وادي عقیق چرته ده الله کریم مهربان دي تاسو بوزي ګندا بوډا خبر ته بیا دعا کی کنه انو دا وادي عقیق چې کم دانو د جبل احد سره یو ناله روانه ده ور نه دی ولکه داسي نالي کوزه ناله ونه ده دا روانه ده دې ځنه شروع ده دا زی مخي کمزه کې چې بلډنګ ده عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ راځي هغه سره دا ټول وادي عقیق ده دا لوی میدان دی او دغه وادي عقیق چې کوم ده مدینه ته نږدې په قصر عبد الله بن زبیر ته نږدې ده دا خسته زیده لکه خوش میرا ده دته وادي عقیق وي الله اکبر او حضرت په دی وادي عقیق باندې راته جبريل راغی يصلي في هذا الوادي المبارك دا مبارک وادي ده په دې کې موضوع کا علماء چې دې ته وادي مبارک زکوي چې دې زیبانی د ډیرو انبیاء علیهم السلام مرور شو والله اعلم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الوزاعي قال حدثنا يحيى حدثني أكرمة أنه سمع ابن عباس يقول إنه سمع عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة راغ ما ته د شپې آتن یو راتون کې چې جبريل دې مې ربي زما طرفنا او ما ته چې صلي في هذا الوادي المبارك مزکا پدی میدان مبارک کی جدا وادی عقیق دے جی وبي قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا لك يولو مسألة فاتيشان صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة والعلماء الكرام توجه کوي زمانی جاہلیت کی دخل قدان نظریہ وا چالکا په شهور حرم کې لکه زیقات ذوالحجه چې دا شو اشهر حج دي په دې کې عمره کول چې کوم دي افجر الفجور دي سخت ترین جرم دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله په لسم کال باندې ته په صحابه کرام زوم تحقیق دادې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې آپ خپل قارنو حضرت قران کړو او قران چې کوم دی عند الاحناف افضل من التمتع والافراد دی او قران دی ته وی چې شاه عمر چې کوم دی دې جن روان شي حج په نیت باندې او د میقات نه اسلام آباد بستا احرام دی شي دلته ته د عمره
او د حج د دواړو په یو ځل نیتو کې الله من يريد الحج والعمره فيسرهما لي وتقبلهما مني دا ډیر ګران دي د حج قران وي داغي پسې تمتع دا چې ته د میقات ناول د عمرې نیتو تړي افعال د عمرې چې خلاص کی بیا اتم د ذل حج باندې ته دوباره نیت ته احرام د حج تړي دته تمتع وي او افراد دی افراد چې د میقات د حج نیت ته تړلي نو ټول اعمال یو دي افراد کې او په قران کې خروج عن الاحرام نشته ده په تمتع کې خروج عن الاحرام ده بیا په تمتع او په قران کې چې کوم ده قرباني ده او څنګه نه دي ته قرباني د شکر دم شکر وي هر چې افراد ده هغه هغه قرباني نشته ده مثلا پوښوي ها نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه چې نو چا حج نیت تړلو چا د عمرې نیت تړلو نو کم خلک چې حجانو یا متمتعینو نای کې دوه قسمه ذکر تمتع مع سوق الهدیه او تمتع بلا سوق الهدیه چې چا تمتع نیت تړلو او ورسره دم وو دغه حکم په منځ د قران او چې چا احرام د عمرې وو د احرام د حج ورسره دم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې احرام د حج په عمرې بدل کړي ځکه چې خلکو دا مسله معلومه شي چې لکه په شهور حج کې عمره کیږي وقل عمره فی حجه د دې غنی معنی دي یو معنی د حج عمره فی حجه دا عمره ده په حج کې ده یعنی تمتع ده یا معنی دخلت العمره فی حجه عمره داخله شو په شهور حج کې نو په دې میاشت کې حج کیږي چلو مخکې ده محمد بن ابي بكر قال حدثنا فزير بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا سليم بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم جی دا غیره اول انه ري وهو في معرس مثل خليفه ببطن الوادي له انك ببطحاء مباركه وقد اناها بنا سالم ګوره انه اوریا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په خوب کې دا خو دې شو فی معرسن د په لار د معرسو په ذل خليفه او مقام د بطحوادي قیل له نبی علیہ السلام ته ویل شو انک ببطحاء مبارکه بشک تفاغ وادي مبارکه باندې دته وادي عقیق وي او دته بطحاء هم وي بطحاء ورته ځکوي چې دا زید کار دلته ټول نری گیټه کار جنل مکوا وقد انا بنا سالم او دې کې سالم زموږه اوخه کینو لیوا يتوخل مناخ الذي او دې قص کو دا غزه کان عبد الله یونی هو چې عبد الله التبه اوخه کینو لا دا مخکې موږ غته زینې چې لا غزه يتحرى معرس رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې تعالی شو غزه دا وزیدو د پیغمبر علیہ السلام وهو اسفل من مسجد الذي ببطن الوادي او دا غزه د بطن وادي د جمعه نه لاندې دي او د بطن وادي مادي نه معلومیږي البته بینو بین طریق وصف من ذالک د دې جمعه او د دې طریق معرض په منځ کې لار برابر ده یعنی درمیانه لار ده اوسته خو نه اوس خو کله دي الته صفته لګي چې سديوس مخیرا باب خلوق ثلاث مرات من الثياب دا دې سمتا مخې ویلې ده ګوره توجه کا خلوق خوشبو ته وي مسله دا ده چې احرام چې کم سره اوتړي کمیس او پرتګ خوشبو منع ده اوس کې یو سړي په ځان باندې خلوق لګولې ده خوشبو لګولې ده او احرام یو تړه اوس حکم ده هغه حدیث مخکې تیر شه دو ځله چا یو سړی راغی ایما خوشبو لګول د عمره څنګه وکما حضرت غلیش او په دغه وخت حضرت باندې وحی رااله عمر سے صحابي ته چراش نبی رسول الله کې ګوري هغه حالت ته وحی کې راشه وګورا دا نبی رسول الله والسلام چې مسله بیان کړه معنی دا چې چا باندې خلوق د خوشبو ده یا رنگاری خوشبو ده دای حکم دا چې درې ځله وویزا چې دغه اثر ظاهر شي کې د دریو ځل نه بعد هم اثر پاتې او خیر لا باس فيه جی وفي قال حدثنا محمد بن قال حدثنا واصل بن ابي قال اخبرنا رجل قال اخبرنا ان صفوان بن يعلى اخبرنا يعلى قال يوم ارنا النبي صلى الله عليه وسلم
حين يوحى إليه قال فبينما النبي یا لاوی ارینی النبی او خیمات عمر سیفتے جماعت بنبی علیہ السلام خی حین یوحا الی په وخت وحی چې د حضرت وحی په حالت کې چې کم کیفیت هغه ماته وای قاضی فبینما النبی صلی الله علیه وسلم بالجعرانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ په مقام د جعرانه دا مکه ته نږدې زیاده او احمد دې ته حضرت کله راغلو فتح مکه نو رسو مکه چې فتح شو د بیا جعرانی ته تلوحونه سره نږدې زیاده او دا جعرانه چې کومه ده نو ما په دې کې درس کړی دې ته نږدې زیو دا زړه حج لا الته مرګرو تقریبا ډیر دنیا جمع کړي وا او ګور دا بوډا ګور جیبا سړې ده خبره دې دوزل په عرب کې په لوډ سپیکر اوچت کې تقریر کړي حالانکه سخت ترین معنا ده او دلته کې د عرفات تمخي یو میدان دی ورالته کې یونیورسيټي ده دومره عظیمه یونیورسيټي په 1.5 میلو کې جوړیږي نو پای کې د پاکستان مزدور کار ټول زیات دي زموږ د صوابه علاقې په کې ډیر مزدور کار دي دوی زه التوکتن ما زم ملما کېږي ما لاړو ار باقي د برنې لوډیو لګو ما به کې تخرو نتیجه رانی تریزی ګور ما درس کړی خیر سره خجی نو په مقام د جیرانی حضرت راغی ورګمان وما هو نفر من الصحابي او نبی علیہ السلام سنور مرګرو منو جاء رجل راغی یو سره فقال یا رسول الله كيف ترى في رجل صدف حکم استاد بعد دا سړی احرام بعمرته چهرام د عمرې تړلی وی او متزمخ بتیبن پدی حافظان ککر کون کوي په خوشبو سره تزمخ پیجن کنه رنگیاله خوشبو بزان ولګي هغه خوشبو می رنگو می فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعتا حضرت چوب شو وجاء الوير على حضرت وحي فاشار عمر الى يعلى حضرت عمر اشارو کړ یالا ته چراشه کنا فجاء یالا راغ یالا سے وعلى رسول الله صلی الله علیه وسلم صوبن پاسد پر بدا وقت صادرو قد اصل بي چپدې صادر پاسد سورې کړ شو ګرمي وا فادخل راسو دې صادر لاندې سردنک فذا رسول الله صلی الله علیه وسلم محمر الوجه حضرت صلی الله علیه وسلم مخ مبارک شو هغه تک سور کړی شو لوجه ثقل د وهینا او هو یغیت او دغه وخت حضرت په زور ساغست لکه چې زیم یاته نو خړېدلو لیکن حضرت په زور ساغست دا ټکی نشم ویلې ثم سريان بیا دا کیفیت حضرت ظاهر کړی شو فقال حضرت اين الذي سالن الامرا اغسر چرته چا دمری تپوس کړه فوتی برجل فقال حضرت اغسل طيب الذي بك او وینځه خوشبو چې بتا دا درې زلا وانځ انکل جبا دا جبا لریکا وسنا فی عمرتک کما تصنع فی حجک او نور افعال هغه دي چې کوم د حج افعال دي فقلت لاتاما اراد الانقاء حين امر ان يغسل 3 مرات اي نبی علیہ السلام چې ورته ویلو چې دا خوشبو درې زلا وینځه نو دا غتریو ظلمینزلو مقصد انقاوا انقا بیجن کنه یو شی بالکل دویخه ختمول قالوا نعم او شابت طالب جانا عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن وقال ابن عباس يشم المحرم بس ګورا توجه کوا مسأله دا د احمد زوبا عمره له ان شاء الله تاسو چې لاړې بیا ورو تاسو نه کوي پوه شو کنه پوه نو بہرحال پوری سیبانو حضرت عاشی ابی بنبی علیہ السلام لپاره 2 ټیمونو کې خوشبو جوړولا ته سفر حج په دوران مسله دا چې احرام نرستو قمیص پرتوګ خوشبو ټوپۍ جرابي بوټان استعمالول منه البته یو سړی دی چې مخې خوشبو لګولې وي په سر باندې یا په بدن باندې اغینه بعد بیا دی غسل کړي وی او اغینه پاتی غسل نرستو بیا دی د سر نه یا دی د بدن نه خوشبو مخصوص کیږي نو دا معنی د احرام نه دا او دا ګناه نه دی بس امام بخاری داوی اطیب عند الاحرام یعنی وجود د خوشبو
په وخت د احرام کې معنی د احرام نه دی معنی بیان کی بیان جواز طیب د الاحرام وما يلبس او ذکر دغه جامو چې د غندیزه اراده ان یحرم چې د احرام تړي ويترجل او دیو سر منګز کی ويدهنو او تیل بولګي وقال ابن عباس يشم المحرم الريحانا وې پوجي طریقې کول شي محرم الريحانا چمبیلی لرا رات کی رانی لرا رات کی رانی دن کا راجا پیجن کنا چمبیلیانه دا د کول شي خیر ده په زمون په دې باندې نه ګوره خان او ځکه په مکه باندې حاجیان چې بدل د په دې جات کې ور ټیشو ورکو ټیشو پیجن کنا ټیشو پیپر د یو کاغذ وو پای کې به خوشبو وا نو دوی ودا زدا وکړه او اوس معنا کړی دي علماء پاسونه کړی دي دا ختم د اوس نو ورکی اجازه ده نو دا دوی و چې دا څه کول شي موږ نه خوشبو نشي محسوس کوله بویوله خوشبو نشي بویوله وینظر فی المرآت او کته شی عینه کې اتفاق ده ويتداوا بما یاکلوا الزيت والسمنه او دوی کول شي د پارغسی سر چا خورل کیږي لکه تیل او غوړی وقال تا يتختم غته په لا ساتل شي ويلبس الهميانا او ته هميانا یعنی پټه د پیسو ملا سره تړل شي خو هميانه اوس پټ ملاويږي هر احرام کے بازار کے ملائی کا نا مال سغم سے جانتے نہیں جانتے پیسوں کے لیے وہ پٹا ہوتا ہے نا وہ ادھر باندھ لیتے میرے پاس 2-3 ہیں اچھا وطاف ابن عمر او ابن عمر طواف دتل و محرمن په دې حال کې چې د محرمو وقد حزم لا بتی بصوب او دې په خپل خېټه باندې یو کپڑا تړلې وا نو مان دامن نه دا ولم تراشت بالطبان باسن او حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها پچړې اچول باندې پروانه د ساتلې مسله دا چې ګندلې جامه نشه غوسته هند الاحناف دا سره د حضرت عائشہ ابي راي وا چلکه د احرام لاندې چړې اچول شي چړې پیژنې کنه انډرویر پیژنې انګلیش والا دوی ښه کده نه چنګې پټ کړی چې یاد دې درته اخباراتو کې چراغلو انډرویر پوښي الکه د پرتوګ لاندې پوښي کنه پرتون ول چې خلق شي خداوی دې د پوری جنگي پښتون د جنگي وي زنګونه پوری نه هغه لنګونه پرتوګي شي انډرویر جنگي چړای دلته ته خلک چړای وي او انګلند کې ورته خلک انډرویر وي هغه چې تل وکنه انګلند ته کنه مړه دکان کې پټه کړي مړه ته خبر یاد دې اخباراتو کې چرانلو تنه خبر خبره خاطر باندې خامخ خبردار ها ته خبره کنه نه خبر زړه نه ها نه ضرورت نشته یار ته کومه خبره ده واشه پټ کړم نو څه ها حضرت عائشہ فرمای اے د احرام د لنګ لاندې انډرویر اچول شي چړې اچول شي جنگي اچول شي لیکن قال ابو عبد الله بخاری ثانی للذین يرحلون حوضها حضرت عائشہ دا حکم هر چا د پارنو دا سر هغه چا د پاره چا به هوده جوړتا و دا پیر کنه یعنی دا خو په زنګو غني کوا د چې کوم خلک په زنګو چتولو کوزولو باندې مقررو نغی ته تاسو بچړای چوي الله اکبر زکه چې سره بربندي کې دی وخت لیکن زما زغ فتون کوم توبه خو لیکن اصلي مکه چې د عرفات او د مزدلفي کیفیت وګورئ کنه د اجانو د احرام په حالت کې ان بیا زم چاندر ویره چول غواړي البته میدان عرفات کې دا خبره به یاد وکړه نو داس قلب احرام تللی ناس وی راځي دا ستوري ګان تاسو وخت دی بودی او خاص کر کے په دې میدان کې عرفات کې چې بس تخی دي چې بس تخی دي بار نه کنه نو کته چې خلک نه یاد وي تماشې نو شاید انډرویر چې دې پر واچي لکه موږ پاتونی شو ورکولې کنه خدای دې چې بس اخکاری سینو او بیا خاص کر کے زمون خلک چې پښتانه چې چا ته لنګړو تړلې دي
دینه خو بس کله لنګ ته پرانیست شي جماعت کې بناسي مزله او چې داس وکنه خیال نه ورته پورا تماشه البته پنجاب والے چې دي کې خو لکه دلته لنګونه تړي پروا نه خو محفوظ پټي جی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر يدهن بالزيت فذكرته لابراهيم ابن عمر سے بتے لگول د شاشم ما وت ابراهيم ته ذکر ک فقال ما تصنع بقولي مرت دا خبر سره ذکر کئ حدثني الاسود عن عائشہ قال كاني انظر الى وبي ستي في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ وی ما د نبی علیہ السلام لسر خوشبو جوړه کړې وا حضرت په سر لګولې وا بیا به سر دې ځکه دته مفرق وای کنه دې کې چلی کراخه او شو کنه امیر سر دې ځکه چلی کراخه او دا سنت طریقه او فقها محدثین وای چې د سر په دې منځ کې داسې لیکلي نو خلاف سنت ته او ختم سنت نه ثواب نه ملایي نو دې ځکه دا مفرق رسول صلی الله علیه وسلم دی اجدا سي منګز کې ارسو اقتدا سي سو وخت داسي او چې بیا ورکړي چې نور کې ناس پړق پړق کوي جی. وبه قال حدثنا بلال بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم اطيب معنی ما به خوشبو جوړول حضرت بارا حين يحرم ولحلي قبل يطوف بالبيت ما ته ګوره لکه وکړه احرام نمخ ما خوشبو لګوله حضرت لا بیا به حضرت الله بل دای څه اثر و پاتې شو دیم ولحلي کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حج نه فارغ شو قربانی به وکړ لمبل وې نو ما ولا خوشبو لګولا دا به نور کپڑے واغوستي نو تو زیارت ته ورا وہ خوشبو جی. باب من احل ملبدا باب دې بیان دا چا چې احرام تړي ملبدن په دې حال کې چې جوختون کې وخته د سر لرا تلبید دې ته وي ګورا وخته د سر چې جوخ کې لکه هغه څنګه او زما خو اختشتینا د سر باندې تاسو څنګه وایم لکه امیر صاحب شو او ایوب صاحب شو او دغه شو احمد صاحب شو فرحات صاحب شو او دا یو څو حضرات دي دوی په وختشته نو اوس چې کله ته احرام تړي نو کې دا دغه ستولان بي دا وخته ببر شي احرام کې کم سے کم 2 ورځې 3 خو دی وخت وی نو سره بیا بدلږي نو تلبید دی ته وی چای وخت کې وسداسي شی لکه هغه صمغ کتابونه لیکي لکه جاولي په شکل باندې یا دی وخت هم دا سنن ملاويږي هغه په سر باندې لګای دا وخت داسي کینی وځو کنه چې پلار دی وخت به ورکیږم نه جوړم په دی وختو کې دن نه راځي سره بدې بم نخکاری زمونږه دلته عمر ګره اوس خو دې لوی سره دی مفتیم د تخصص هم کړی د یو علاقې ډیر ساده جوی پرز بھائی خامر غسل کو دا سیکل کې اسپین ورسی شي هغه خلک چي ها ګریس نه یو پر شي ا د تیلو په شان لوي سپین وره یو شی باندې مې شو بوتل کې نم نه خدا سي وي ګریس په شان لوي خو ګریس نه عجیب شي باندې مې شو سپین وره انو دی ولته هغه بلکا یو بل تل وخت او بل لمبل ورانه لکه تل څه ولګو هغه بل څه طالبان تم شو انو هغه ولا راو نو جرانو طالبان واجب خبره مړه ویله به کو نه راوړ دي خدای بندا ټول تل دی را خلاص کړ نه درکو خدا کو ته کوپری تیل دا کو ټینګوم دی ګوره ها دا د کوپری تیل دی ټینګ دی دا کو لګ لګاوه اخه خبره خدا چې ملګو زکه چې دا مازال دوی راوړي یار خیر دې لپاره بولا او لګو خدا نو جوړو کنه په سر جوړ لګو او کیږي باندې دا وخت دا ځکه په شاله شولا ته وځي کنه ها سلوشن ته سر جيبه ونوم دي یار ما نوم یې ویدا سپین ونی تل په شاله اپوشو کنه انو دی وخت هغه چولا کنه بس خدای وخت به خمون جمعي دي نو تلبید دی ته وي چې وخت کینه معنا دا جوخت کې او اسانه طریقه به غریبانان درته خېما چې غسلوږي کنه او سرما صابون مانګي خزان پاکي اخر کې سرما صابون مانګا خزاک کا او داسې کا
دا صابون پکې اون خلی هم تلبید جوړیږي صابون اون خلی کنه ویختو کې هم تلبید جوړیږي او بیا چهران فارش وي چې داسې کوي او په واجب خد زګ بو کې ویختو بدل صفا کې جی وفي قال حدثنا وقال اخبرنا ابن عن يوسف بن شهاب قال عن سالم بن نبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا يحل احرام طرف دهات کې ملبدن چې تلبید کوونکو د ویختو خپلو باب الاحلال عند مسجد ذي الحليفه باب دې په بیان د احرام تړلو په خوا کې د مسجد ذی الحلیفه شغه د پیغمبر علی السلام د مدینه ته نږدې کا زید وفي قال حدثنا الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عمر قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر التهبي وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله انه سمع گریسوی هغه ته گریسوی گریسوی ده کنه گریسو ټینګي کنه نن را بل شي ها ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفه بس مسجد ذی الحلیفه مسجد ابیار الیان باب ما لا يلبس المحرم من الثياب باب دې په بیان د هغه جامو چې نبا اغوندي محرم ګوره مولانا صاحبہ پکار خدا چې ملبوسات احرام ذکر کوله هدلته هغه لباس ذکر ک چې هغه د احرام مناهی دي دا خبره مونږه په کتاب علم کې الته کړې و ځکه چې مناهی عقل دي او دغه معرفت وشي ته باقي ټول سره هغه جایز دي حاصل دا دي چې زعفرانی جامه سره جامه ځانو هغه حجان لا غسل جایز نه دي بلکې اصل جایز دی لکه تورا تک سره کپڑے دا نشنل والا کپڑے چي دي کمیسم سور صادر سور سر باندې ټوپې سره گاډي سور د دروازو رنگونه سره کنه عجیباری او سه سور اړیو شه نو سره جامه رجال د پاره منع ده او غنگوی رحم الله فرمایي چې تک سپینه جامه چې دا زنانو د پاره منع ده دغه دې کې تشبوه راځي البته کې چې ګل په واچي پر څوک کمیس باندې او بیا سپینه نو بیا خیر ده خو چې بالکل صاف سپینه نه دا منع ده دارنګ علماء کرام پر څوک قمیص واسکټ جاکټ انډرویر چړای دا جانو دې پاره معنا ده رجالو دې پاره بس دو صادری به یو نه به لنګ وهلی او بل نه بل ساده به پاسه چولی خدا سي چې بدن به مکمل پټي ان سبا چې تاسو دا جان ګوره ټول بربندي الله دې معافي راکړي تاسو ما سره زین چې تاسو بوزما جی یہ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا برانس معنی پېژنې کنه بارانی کوټه برساتی والا ولا خفاف نه موزي جی الا عبد الله بن علي فليلبس خفين ويحتو ما اسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا معنی دا شو کنه چې بوتان منع دي البته سپلای به کچره اغم ني نو بیا بسو کی موزی خدا اسفل کعبین نه وکټه کی کټ کی او مراد دې کعبین نه اغا عظمین ناتیین فی انتهای ساق نه دی بلکې مراد څنګه اغا عظم ناتی فی وسط القدم دی وسط القدم بین خفیف مسګه جی قال ابو عبد الله يغسل المحرم راسه ولا يترجل ولا يحك جسده مانا خیال کا ابو عبد الله بخاری یغسل المحرم راسه ګوره انسان دې محرم دې ګرمي وشوا فزان او به اړول شي یا جنابت کراغه او به اړول شي ولا يترجل سر بنه منګزي وختبه ارتاو شي ولا يحك جسده ځان هم نه کوي که ځان کوي نو وختبه البته کې ډیر خارخ را داسې کې تاسو نوکسره نه ويلقي القمل من راسي او خدانو خاص په سره سپګي نو ورزول شي هغه ګناه نشته ده وجسدي فی الارض چلو باب الركوب والاقتداء في الحج ګوره مخکې امام بخاری وی چې الکه په سوالې به حج کوي اوس وی الركوب والاقتداء في الحج جواز د سوریدو په سوالې باندې او لپاره د حج والاقتداء في الحج او جواز د کینولو د دوی می سوالې ځان پسې په دوران د حج کې جی
قال حدثنا انا بموتوسيكل تلې شو دوه کسان شي. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه انه اسامه كان رفر النبي صلى الله عليه وسلم. ګور مولانا سے په دې حدیث کې دا ذکر کی چې کله نبی اسلام مزدلفه نه واپس راته او ته دې تبخه وکې دی ښا عباس موړي کې اور فضل موړي کې دا واړه چې نو پیغمبر علی السلام بزان سره په سوالای باندې نمبر کېنول دا حضرت اعلی شفقت ته کنه سبحان الله. وان اسامه كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم دير رسول صلى الله حضرت وا دارفين مزدلفه تا ثم اردف فضل بفضل ابن عباس رسكينه ده مزدلفين مناتا فقال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم دوار وی چې پیغمبر اسلام یلبی تربیه ویلا حتا رما جمرۃ العقبه ترجیح راغ جمرۃ العقبه تا ازدک علماء کرام لکتیز نه چې تمری لذي کنا دغه حج عمرنا حج نو تبه تربیه وای ترجیح چې ته طواف شروع کړي طواف شروع کول وخت پورې به تلبیه وای کله چې حجر اسود ته مخامخ شي آغاز د طواف کې د تلبیه ختم دا د حج احرام چې دوتړ بیا به تلبیه وای مینا کې عرفات کې مزدلفه کې چرال د لوی اختر پر دی افسار فقط یو جمرۃ العقبه وشته کی جمرۃ العقبه تر اور رسیدي نو تلبیه موقوف شو. جی باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. باب بیان دغه لباس یا اغوستی شي محرم د صادرنا والأردية ثياب جامع والأردية صادر والأزر لنګنا تیشو غنا ولا مسد عاشت ثياب المسفور ولا بسد او اغوستوی عاشی الثياب المعصفره هغه جامه رنگ کړی شي په معصفر سره اصل کې احناف په نسبت باندې صوب معصفر زنانو د پر جایز نه دی لیکن حضرت عائشہ غسته دی یا خدای چې دا معصفر وینځل شوی او شو کنه او یا چې دینو بغیر د دین دوی څخه بل جوړه نه وا ویا محرمتون او دا محرمه وا وقالت ورم ولي سوا احرام په حالت کې محرم سره مخ نشي پټولې اخپې کې پټي کې خیر مخ نشي پټولې زنانه چې کومه دا مخ نه پټي لیکن اوس چې د پردي مسلوم دا زم احناف وی چلکا دا به صدا سي کیفیت جوړ کی لکه دا کپ ورجنن سما وتلې ده او چې کنه د کرکټیانو دا چې ټوپه ورجی دا چې یو کپ په جوړ کی انن ملایي حج نه چوتړي کنه زه په دې ملایي نو دا توري برقي صادر په دی واشه نو مخ په دې پټي او دا کپڑا به مخ سره نه لای او هغه ما څخه ډیر دلایل دي خو چې کنه مستدرک حاکم کې راځي چې حضرت عائشہ موږ حج لتلو او مخله بچناری نه رااله موږ مخونه په برسیرو چناری نه براله نو موږ خپل مخونه یو بل پسې پټ کړل یعنی یو بل پسې بودري نه معنا لکه دې ما ته مخ کې زدي ته مخ کم نو زما مخ د بل نه پټ شه دې مخ د بل نه پټ شه یو بل تداسي نو معنا دا شول ولا تلسمو او لسان بنکې لسان دې ته ښه شونډې پټول لیکن سبا برقه وداري خطرناک ده ولا تبرقوا برقه بنا غندي ولا تلبسوا ثوبا بورس او نه غندي جامي چرن کړي شي په ګولې ورس ولا زعفران قال جابر وی لار المعصفر طيبا معصفر خوشبو نه ده ولم ترى شباسا او پروان نه ده راشي بالحلي په بنگړو اچولو وصوب الاسود توري جامي والمورد گلابي والخف موزا للمرأة لپاد خذي خذي لپاره پرتوک دے کمیس دے لنگ نه دګرمس پوجي کنه خذا په دغه سي جامو کې وي جرابیم پخ کو کول شي بوټانو پخ کو کول شي پونه چې مولانا صاحبہ خا جی دغه الحلی بنگړی اچول شي جامه تور اچول شي گلابی اچول شي موزي اچول شي وقال ابراهيم لا باس ان يبدل ثيابه دا ټکی یاد کا ابراهيم نهي وی احرام بدلو کی گناہ نشته اوسم بعض مليان او حجان چې احرام وتړي هغه خیرن شي الکه بدل کوي چې احرام دی
ولکه احرام بدل کې ګناه نشته کنه وې دا وسنګ کوزم باتروم ته چلا جو لنګ نه کوزي فنشوي احرام کی گندشی نو بدلول شي جی قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا بشير بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال بني قريب بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال انت لك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بعد ما ترجل ودهن روان شو پیغمبر اسلام د مدینې نه پس دغه نه ترجل حضرت وخت منګز کړو ودهنا ته لګولیو ولبس ازاره ورداه او صادر لنګ تړلو هو حضرتهم واصحاب مرګريهم فلم ينان شيء من الارضيه حضرت اس قسم صادر نه مننه وکړي والعذر او دلنګوننا پوښګنا ان طلبسا جوا غستې شي ها الا المزعفر سوا دغنا صادرنا چې زعفراني رنگ باندې رنگ کړي شي التي تردو على الجلد معنا هغه رنگ تردو چې مخلقي په سرمنه باندې الکه صادر سره داس خوشبو ده چې بدن سره تم لګي هغه معنا ده فاسبا بذلولفا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبا کے مقام د ذوالحلیفه رکب راحلتو چې سور په سور لای باندې حتی سوال البیدا نو اهل هوا اوس ګره د ترغه بیدا راغله التمخ کې راغلو 2 رکعاتونه پس تلبیه ویلې وا اته اوس مزنه پس تلبیه ویلې وا او دلته سراغه مولانا صاحب په مقام د بیدا اهل احرام یعنی تلبیه ویلا هو اصحابو وقلد بدنه او نبی رسول خپل خنه خدار کړی وا او دا کله دا موږ وخت کې ویلو نبی رسول الله والسلام چې حالت د مدینې نه روان شو نو زیقات 25 تاریخ 25 تاریخو او چې مکه تور رسید نو سلورم د ذوالحج په ټول نه هرزو کې سفر د پیادل شو 419 یا 421 22 میل شو قجی وذلك لخمس بقيه من ذي القعده فقدم مكه لاربع ليال او مکه تر رسید هغه سره مشپې د ذل حج خلاون من ذل حجه چې تیر شو د ذل حجینا فطاب البيت بیت الله طواف وکړه فصاب بین صفا والمروه صفا او مروه په منځ کې سعی وکړه ولم يحل او ځان فارغ نه کړ د عمرنا ګوره دا دې خبره دلی شو چې پیغمبر صاحب قارنو ځکه چې قارن دي ته وایي چې په یو سفر کې عمره او تمتع حج کی لکه دغه طریقه او چې ته بدی ځن لار شي د بیت الله طواف وکي صفا مروه کې وسایو کې د بیا با تک تسی احرام کې پاتې کیږي چې کله اتم رضی حج شي د بیا به احرام د حج تړي بیا وځي مغلا احرام کولاول نشته من اجل بدنی لانه قلد ذک پیغمبر اسلام قربان لګلې وا ثم نزل فی اعلی مکه بیا نبی اسلام د مکی برنۍ سی کی کوشه عند الحجون حجون زکی او چې کوم د تلال کنه حجون زه هغه د کوم ځکه د مکی برید غټه دا خانه دا برید مکه په لیکل دي الته بورډ د حجون اينه چې کته کوشي کنه مسجد جن دی آیت بیا محسب دی وهو محل بالحج دا د حضرت سے د حج سے ہو یعنی حج له بچلا حج جتلو التکی رعایت اختیار کرو ولم يقرب الكعبه بعد الطواف بها انونی ذ پیغمبر اسلام کعبه تا بعد طواف د عمرینا بها دی کعبه باندې حتا جمع عرفه تدریج د عرفات نو واپس راغې الکان وکه دغه د دې حدیث باندې ځخه پوریږم څنګه عمره وکړه جلال حجون کې پاتې کېده افغان بیا رانه غېدلتا د پسلونم خراسدلو مکې ته د په پینځم باندې شپږم او وم اتم باندې لار دی خورانه یعنی نور توافونه نکړه ما به مخکې سوچ کو چې داول یې نکړه اوس وی مچو زکه یې نکړه چې امت باندې تفصیل دی چې حضرت کړي وي نو سنت مؤکده یا واجب سنت مؤکده ګرځیدل اوس په دې رش کې اجان نشو کوله بیا خاص کر کې چې اوس دی وخت د اجانو لپاره دنیا دا نو بعضی حجی داسې وي چې 12 میل او 13 میل او 14 میل لري وي بسونو کې جمعه ته زیو راځي بساو قاعده چې بس ملاو نشي حجی ته د حرم لار معلومه نه ده نو دې بس کوي نو دې لپاره حضرت ضروري توافق بل اونکه
حتی رجع من عرفات چرفین واپس راغه وامر اصحابو مرګورته حکم وکړ توجه کوي عبارت تا ايت طواف بالبيت وبين الصفا والمروه طواف بیت الله کی چې طواف زیارت ته او سعید صفا و مروه کی و شاب سعید صفا و مروه کی عبد الوارث تا ته عبارت اخکاری خا دی کراغه چې پیغمبر د مکی ته چورسید نو حضرت سے سوق طواف بالبيت وصابين الصفا والمروه شو بیا لار عرفیتا بیا چراغ طواف د بیت الله وکړه او صفا او مروه مې کې سای وکړه وشو دا حدیث په تیار کی زکه جروس و حدیث کې راځي چې طواف واحدا نبی رسول الله یو طواف کړه وساسا یو واحدا ارذل پر بعض خلقوی چې تمتع ماسوق الادیه او د قران کې فقط یو طواف یو سای ده دلته طوافین وشو دا حدیث په تیار ساتي ثم يقصروا من رؤوسهم زوب کتابونو کې رؤوسهن نه ده او دا هن مناسب نه ده ځکه چې دا خو رجال دي او پیغمبر اسلام صحابه دي ثم يقصروا من رؤوسهم او بیا به قصد سرونه خپلو کې سجده زیره هن نه ده ازم په کتابونو کې هن نه ده خو فتح الباری هم لیکل ده عمدۃ القاری هم لیکل ده ثم يحلوا اي وجدادا ان يطوفوا صيغه مذکر ده ثم يقصروا مذکر ده ثم يحلوا مذکر ده رؤوسهم پکار ده وذلك لمن لم يكن ما بدنه اوجن قلدا ومن كان ما امراه واغسرت وسخذوي فيرجو حلال وطيب وثياب خالق چې طواف زیارت وکړه او خضرت حلال شو او خوشبویان مزي سره لګای مخکې باب من بات بذل حلیفه حتى اصبح قال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ګورا من بات بذل حلیفه الک جتا احرام تر د حج یا د عمره تښوا او تراله مولانا صاحب وسطا ذل حلیفه تا نشپته تیرول شدل تکي ښا شپه بدل تفسیر کی او صار بیازي جی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه جربان وبذي الحليفه حتى اصبح بذي الحليفه فلما ركب راحلته واستوت به اهل بس او دې کې دا وګوره کنه واستوت به او چې په کله پیغمبر علی السلام په سور شو نو اهل احرام وتاړه ببل وای وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي كلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينه جربان وصلى العصر ذي الحليفه ركعتين قال واحسبوا بعد بها حتى اصبح دلته شپوګره تر سبا پورې اوس ګوره دا درې روایتونه شو یو روایت دا چې حضرت 2 رکعات وکړه احرام وتاړه بل ذکر راځي چې په مقام د بیدای وکړه لکه تا اوس مخکلو فاصبا بذل حلیفه ورکبنا حتى استوى البيداء اهل استاوي او دل تراغ واستاد بي اهل نو کوم ځای کې تلبیه ویلې و نو موږ وایو احناف زنده‌باد ابتداء د تلبیه بعد رکعتین و نو بیا چې په صلی کې نه سر بیا ویلا نو په بیدا مقام ته چورت نه بیا ویلا اوس دی راویان جدا جدا ول ذکر کړی د خپل د سماعت په مقدار باندې خپل د سماعت په لحاظ باندې ذکر ډیر زیاتو او تفصیل ابي داود کی 253 صفحه کې ده راکې د توخه شابه سے ادا سے کا کرے ادا سے چې ادا سے کې جو 253 شي دا 284 ده دا 253 راغی چې څنګه راغی ونه شو مولانا صاحبہ دلته لکی باب وقت الاحرام اوس ګوره دا ډیر وګد حدیث دی او خستا فرق دا دی دیوی عجبت الاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب فقال اني لعالم الناس بذلك ذات خبوه انما كان رسول الله حجه واحده حج خود حضرت یود الاختلاف څنګه راغی وي فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله حاجا فلما صلى في مسجد بذي الحليفه تکوا رکعتيه نو اوجب في مجلسه فاهل بالحج 2 رکعات پس حج وکړه ها
فسمع ذلك منه داخل قوارد بيار ولما استقلت بناقته اهل وادرك ذلك منه اقوام داخل کوئی ذکر ٹھیک شو په دې طریقې سره رسول فلما على شرف البيداء اهل وادرك ذلك منه اقوام فقالوا انما اهل هنا على شرف البيداء اس دیر خستا خبر بیاد رکھی اور 253 باندې ځان له کشرات کې مسله حل شوما کړه باب رفع الصوت بالاحلال بعد په بیان دوی چتول د आवाज ته تلبیه سره وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه الظهر 4 والعصر بذي الحليفه ركعتين وسمعت ما الصحابه يصرخون بهما جميعا چیرول په تلبیه باندې په جمع سره دم یاد کړه تب کشرا کې ورته صباح هاي لذي کنا مګه هاي نسوم درته یو حج کې موږ ډیر خوشاله هاي وجه داوا چې دا اشاعت التوحید و سنت دالویل و کافرین جمع پیر سے مولانا عبدالجبار سے وہ مولانا مفتی سراج الدین سے وہ اور نور ډیر خخ علماء اور موږ حالت یو ځای کې ناس ما دي ته ما په دې حج یو کتاب ولیکه ستا قلم ډیر مزیدار دی په حج کتاب ولیکه او ځکه چې په دې حج کې ډیر زیات کمی دي تاسو بلاد تاسو ټول مليان طالبان دي یو به لبیک خل لبیک بلې اللهم لبیک بلې اللهم لبیک دا بلکه تعلیم او تعلم دی هر سره مکلف دی په مستقل تلبیه باندې پخپلا ادل ته ګره یصرخون بهما جميعا ټول په جمع چی غوړي لبیک اللهم لبیک لك خلج تلاوت کی ځان ځان دا د تلبیه چا ځان ځان ویلا جی باب التلبیه باب التلبیه باب د بیان د ذکر د تلبیه کې وکیدا مولانا سے منګوي دا تلبیه چې دا عند الاحناف دارو کنده امام مالک سے بھی واجب دے او شوافی وی چې دا سنت ته معنا دا د شلک اول ځل یو ځل ویل دارو کنده چې چا تلبیه نو ویلانو رکن د حج فوت شو یو ځل وای بیا چې وای کنه وای خو سنت ته جوای با خو یو ځل بخامه خوای جی وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن عمر ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لك لا شريك لك. وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن ابي عتية عن عائشة قالت اني لاعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك. تابعه ابو معاوية عن الأعمش وقال شعبة اخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن ابي عتية قال سمعت عائشة. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاحلال عند الركوب على الدابة. بس ګور الکه چې تلبیه خبرست وای باب التحمیدی باب د بیان د ذکر د تحمید الحمدلله او ذکر تسبیح سبحان الله او ذکر تکبیر الله اکبر قبل الاعلال مخد تلبینا عند الركوب على الدابه کله چې په صلی باندې کینه لکه څنګه سنت دا چې په صلی کې څنګه وای سبحان الله اکبر حدیث راځي الله اکبر الحمدلله سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون نبيا لبيك اللهم لبيك دا معنا شو چلو شاب طالب جانا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب بن ابي قلابه عن انس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينه الظهر 4 والعصر بالحليفه ركعتين ثم مات بها حتى أصبح ثم ركب حتى توجه على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. بس کله په صبر او طالب جانا دغه دوه خبرې وارته د معنا ګوره دا غیر مجلدین چې کوم دي نو دې کې دوی وی چې ګوره الکه پیغمبر علی السلام په مقام دا ذل حلیفه دوه رکعات کړو نو معلومه شو چې قصر د کونه چې پشپګ میله سفر کوزینو قصر کولې شي نمونږه لکه دا په منتها د سفر د حضرت ته منتها د سفر خو مکه وا نو کله چې ستا منتها د سفر سفرانه جوړیږي دا خلاص پګ میله دي مونږ چې د کور د پټونه جدا شنوم ته درکات کولې شي دا منتهای سفر نه بلکې سو
ابتدا د سفر منتهى کو مکه وا د مطالب جان یاد کا دې جګړه چې پیغمبر سے حج تمتع کې قرانو افراد خونو نو احناف وی چې دا قرانو او تاسو په مرقات کې بویلی چې ولس روایتونه دي یا اتلس چاغینه دا ثابت ده چې پیغمبر سے قارنو او دلیل دلته دام شو ثم احل بحج و عمره دا وځان سرولی کې چې پیغمبر اسلام احلال کړو په حج او عمره سره یعنی حضرت قارنو وعد الناس بها او هر کوئی احرام ته د حج عمره فلما قدمنا امر الناس هر کله مکه ته رسیدونو حکم کو حضرت خلقتا کم خلقتا چې چا عمره وا یا افرادو یا عمره بدون سوق الهدی وا فحلوا حضرت چې طواف وکي صفا وکي نو ځان فارغ کړي د عمره نه احلال وکي چې خلق ته پته ولګي چې داخلت العمره فی حجنا حتا کان یوم الترویہ چاتم رسوا علو بالحج نو دی بیا احرام دا جو تر قال دی ونهر النبي صلی الله علیه وسلم بدناتن بیدی حضرت تخفل الله مبارک سره او خیال علی کړي وي قیامت په ولاړ باندې وزما رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کا بشین املهین قد مر قال ابو عبد الله قال من هذا نيوب عادجن انس چلو باب من اهل حين استوت به راحلته اوس منګوي وبي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني سعد بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمه باب الاهلال مستقبل القبله بس الک جسو کې احرام تړي او تلبیه و ابتدا چې بکې نو مقبل قبله ته بیا چې څنګه یې جی وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا صلى الغداة بذي الخليفه امر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوى به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يبلغ الحرم چې حرم ته ورسید ثم يمسك حتى إذا جاء ذاتها بیا به احرام دا تلبیه موقوف کا کله چې براغه په مقام د ذاتوا باندې او دا ذاتوا چې کوم ده کنه د حجون تنیزی یو ځای حتى يصبح فإذا صلى الغداة يغتسل وزعمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تابعه سليمان عن أيوب في الغسل وبه قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليان عن نافع قال كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي لکه شرشم او تیل ځای بوی نو خوشبو نو ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركع فإذا استوت به راحلة قائمة یا احرام ممانکو احرام نا احرام اظهر احرامه بالتلبیه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل باب التلبیه اذا حضر في الوادي تا کان کې ویل دی او فقہ کې تلبیه به وای چې کله یو سره کته کوزيږي او کله چې سره په برزي جی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال انه قال مكتوب بين عينيه كافر قال مكتوب لکل شوی دی په مېز سترګو د دجال کې کافر التبه دلته لیکل کافر فقال ابن عباس لم اسمعه ولكنه دا خبره ما دي حضرت نو اوریدي لیکن قال اما موسی لیکن نبی اسلام دا چې اما موسی ارچ موسی علیہ السلام کانی انظر الیه گویا کې زورت ګورما اذن حضرت فی الوادی یلبی کله چې حضرت په دیواد یقین کې را کوشو تلبیه ویلا نو بعد خلک وګوره حاتم موسی علیہ السلام چې راغلو او حج کړو خو ژوند دي کنه او نبی رسول الله لیدلو الک کانی دې او مسلم نووي شرم لکی کانی دې دا تمثل د عبادت دی تمثل د کانی گویا کې ز ګورما دا چې حقیقتا ما کتلو کټوي 200 دي 200 دا ولې کنه یا دا سمکه چې مخې دا باب كيف تنزل الحيض والنفساء وهل تكلم بس خطرناک سبب